سجدی عند الحنابلة اولس دی. سجدی عند الحنابلة اولس. الفنا په کلام شریف کې اتڅلوغ زرا اتسوا شپږویا دي. اتڅلوغ زرا اتسوا شپږویا. با دولس سوا دری پنځوس نا یولس زرا څلور سوا اتدېرش. یولس زرا څلور سوا اتدېرش. طاعات فی القرآن لزرا یوصل نه نوی. لزرا یوصل نه نوی. سا دولس سوا شپږویا. دولس سوا شپږویا. جیم درې زره دوه سوه درېویا. درې زره دوه سوه درېویا. ح درې زره اوه سوه درې نوي. درې زره اوه سوه درې نوي. خ دوه زره څلور سوه یو سلو شپېته نا څلور زره یو سلو شپېته. څلور زره یو سلو شپېته. دال پنځه زره شپږ سوه دوه. پنځه زره شپږ سوه دوه. زال څلور زره شپږ سوه اوه اویا. څلور زره شپږ سوه اوه اویا. را یولس زره اوه سوه درې نوي. یولس زره اوه سوه درې نوي. زا پنځلس سوه نوي. پنځلس سوه نوي. سین پنځه زره اته سوه یو نوي. پنځه زره اته سوه یو نوي. شین دوه زره دوه سوه درې پنځوس. دوه زره دوه سوه درې پنځوس. صاد دوه زره دولس. دوه زره دولس. ضاد شپاړس سوه اوه. شپاړس سوه اوه. طا دولس سوه اوه اویا. دولس سوه اوه اویا. ضا اته سوه دوه څلوېښت. اته سوه دوه څلوېښت. عین شپږ زره دوه سوه شل. شپږ زره دوه سوه شل. غین دوه زره دوه سوه اته. دوه زره دوه سوه اته. فا اته زره څلور سوه نهش. اته زره څلور سوه نهش. قاف شپږ زره اته سوه دیارلس. شپږ زره اته سوه دیارلس. کاف نهه زره پنځه سوه. نهه زره پنځه سوه. لام دېرش زره څلور سوه دوه څلوېښت. دوه دېرش. دېرش زره څلور سوه دوه دېرش. دېرش زره څلور سوه دوه دېرش. میم دوه زره شپږ سوه شپږ پنځوس. دوه زره شپږ سوه شپږ پنځوس. نون څلور زره پنځه سوه. دې کې نون ساکنه تنوین هم داخل دی. پنځه څلوېښت زره یو سلو نوي. پنځه څلوېښت زره یو سلو نوي.
واو پنځه زرا پنځه سوا شپږ دیرش پنځه زرا پنځه سوا شپږ دیرش ها نن زرا اویا نن زرا اویا حمزه سلور زرا وسوا شل سلور زرا وسوا شل یا پنځه څلوېښت زره نهه سوه نولس پنځه څلوېښت زره نهه سوه نولس دا المبحث العاشر في بيان سور القرآن وركوعاتها وآياتها وكلماتها وحروفها وفتحاتها وزماتها وكسراتها ونقاطها ومداتها وتشديداتها ومعانقاتها وسجداتها وحروف هجائها دا پدې زبان دی اصول التفسیر خلاصو فقط فسورة فاتحه باندې شروع کو ان شاء الله باقی درس بال طویل کیږي خو دا وجه بیانوم چې سورة فاتحه دا په تمام کلام شریف باندې نزول خو اولن نه شوی ولی مقدمه کړی شو وجه تقدیم د سورة فاتحه په تمام کتاب باندې سوا بعضی کم علماء دا قول کړی دی چې کم ترتیب مصحف عثماني دا کم چې زمونږ استاد سے داوړاندې پروت دا نبی کرم سید عالم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې داسې نو بلکې په هغه زمانہ کې چا په یادو یاد کړو چا په سرمنو لیکلو چا په پاڼو لیکلو لګ لګ سور سره زمانہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کی په یو غزا کې صحابه کرامو کې قاریان حافظان صدرې سوا سره پاس صدرې سوا په یو ځای شهیدان شو عمر فاروق سے بوای ز صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تورلم اور تم یو ویل چې حافظان شهیدان شو اسنه چې قران کریم ختم نشي قاریان راغون کدا پانو تورسو هغه مبارک ورته وایي چې څنګه داسې عملو کم چې رسول الله نه دی کړی عمر فاروق سے ورته وایي والله هذا خیر دا کاری کړي نه دی خدا کار خکار دی صدیق سے ابوای زما زړه تم خدای تعالی دا روا چول چې دی کې خیر زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ راغوخته صدیق سے ورته دا خبره عرض کړ هغه ورته وای څنګه داسې عمل وکم چې رسول الله مبارک نه دی کړی صدیق سے ورته وای والله هذا خیر دا خو خیر دی اگر کین نه دی کړی زید ابن ثابت فرمایي زما زړه تم خدای تعالی دا روا چول چې دی کې خیر بیا غکیناسته عمر فاروق سے بناستو کسان قاریان به راغختل چا سره یو صورت چا سره دعا چا سره یو آیت چا سره پنځه چا سره لس دا وی تر غونډول خدا خبره وا چې د یو آیت سره چې هغه بکله تلاوت کولو گواهان به امته دوه غختل چې ما ته په دې گواهان پیش کې چې د فلانی فلانی مخ کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدل ډېر په تاکید باندې اگر که صحابه کلهم عدول امت ته دا پرې خدا چې دا ډېر په سختۍ جمع شوی دی باندې وهم د دې سو کو نه کی چې دی کې بګنی غلطی پاتې وي اول مصحف صدیق اکبر سے جوړ داغه وفات نه بعد عمر فاروق سے سره داغه وفات نه بعد د بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها کرا پروت بیا د ترتیب غنو
کله چې زمانه د عثمان ذو النورین سبراله په عراق کې د عبد الله ابن مسعود سے یو مصحف جوړ کړی هغه مشهور ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ په بصره کې کم حفظ کې چې سیات کړی هغه لیکلو تر رسول هغه مشهور په مصر کې د عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ سره یو مصحف مشهور په شام کې بل مصحف مشهور د دې مصحفونو په خپل درمیان کې اگر کټول یو شی جوړیدا خو ترتیب د سورو تقدیم تاخير کې ډېر فرق نو عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ ته خلق راغون شول او دا مشوره ورکړه چې دا مصحفونه ټول راغون کړي شي یو مصحف ورنه جوړ شنه دا بڑے راخی دو منلا او دا غیر پاره قاریان حضرات متعدد صحابه کرام راغون کړل او هغه مصحفونه چې په شام په یمن بصره عراق کې خوارو هغه ټول راغختل سې استفاده د مصحفونو نه کېدا سبا د قاریانو نه کېدا حتی کې چې دا مصحف عثماني جوړ کړی شي باقی چې کوم مصحفونه هغه ټول مصحفونه اوس وځول هغه ټیم سره به خلکو په عثمان صاحب د اعتراضم کو چې د قران شریف سوځول دي خو حضرت علی سے مبارک برستو خلکو تویل چې الہ دې په عثمان باندې ورحمېږي څومره خلک کاری کړي خلکو وی چې ولی مصحف سوځول دي څومره خفیدې وروته اختلاف د مصحف نه ختم شو په یو مصحف باندې د امت اتفاق را نو دا مصحف جوړ شو دا چې عثمان سے بیسو مصحف په هغه ټیم کې ولیکل قول راجح دا چې 15 مصحف وو قول شاذ دا چې اوه مصحف وو یو مصحف عراق ته ولېږل شي یو مصحف مصر ته ولېږل شي او یو مصحف چې کوم دینو مکی معظمه ته ولېږل شي یو مصحف مدینه منوره کې پاتې کړی شي یو مصحف یمن ته ولېږل شي دا شاندا مصاحف تقسیم کړی شو دا چې هغه مصحفونو نمونه اوس پاتې دي کنه د سن 1570 هجری پورې گواهان موجود دي چې فلانه مکتبه کې مونږ لیدلو کتابونو کې داشته دا غینه بعد د علامه کوثری رحمت الله علیه په مقالات کوثری کې هغه وايي چې کم مصحف عراق ته وړل شوی هغه مصحف عراقي د عثمان صاحب هغه استنبول ته راوړل شوی دی او په استنبول کې پډیر لوی دوخم کې او پډیر لوی چې هغه د اوخ په څرمن باندې لیکل شوی دی او ډیر لوی دی هغه پروت دی او خلک به زیارت ته تراتلل او په جمعه کې به یو ورځ ا دروازه کولاوي دا ملاقات وکړي زیارت به خلکو کول تبرک د پاره البته ردی په دې باندې بیا کړی دی چې عثمان ذو النورین صاحب شهید کېدا نا خپل مصحف تناستو تلاوت کول چې کوم مدینه منوره کې نو داولی سفاری دی آیت ته چورسدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم گزار په وشا او دغه آیت مبارک په وینه رنگین شي نو پسند 1570 هجری کې یو راوی وایي چې دمشق یو مسجد او داغه مسجد د محراب په حصہ کې یو خزانه وا محراب نو تکړکې شوی وا او هغه کې دنه دغه مصحف مالی دلو او ما دا قصه اوریدلې و چې پس یکفیکهم الله باندې د عثمان سے وینه توې شوی دا وی چې ما پکې هغه پانه راوړولا اوس هم د عثمان ذو النورین سے د وینې ټاپې ورکی وی جوړي خو علامه کوثری رحمت الله علیه مقالات کې وایي چې ډېر د مزخرفات او د دروغونه خلکو د ځان نصر رنگونه ویني په مصحفونو باندې چولې دي او تجارت لاري وته جوړی کړی دي او خلکو ته وایي چې دا هغه مصحف دی کم مصحف چې عثمان صاحب شهید شوی نه تلش ان ردی کړی چې ډیرو دروغ جنانو د ځان نم سم مصحفونه مشهور کړی دي هغه مصحف چې کم دی راجح دار چې هغه به استنبول ته رسیدل دي او دا چې استنبول کې وشته کنه د متعلق معلومات نه لرم خو یو قول می کتاب کې دا سی ولې چې یو زمان کې
په دغه علاقه باندې جنگ راغی اور بلشا او دغه مصحف عثماني هم پکې وسوځید. بهرحال ندامو څه چې کم پروت دی دا مصحف عثماني دی. دی کی چې سورہ فاتحه په تمام قران کریم مقدمه شو داغه علت څه شو؟ یو وجه دا بیانې چې مصحف عثماني موافق دی لما فی لوح المحفوظ. لوح محفوظ کی چې په کومه طریقه کلام پروتو دا داغه سره موافق. خدا داسې و خبره ده چې بدون د وحی نه معلومیږي نه یا د الهامات خاصان 400 طریقه ده. په منامات معلومه کړي کدا مبارک د فراست نه معلومه کړي الهام نه معلومه کړي کنا نبی اسلام بدوی ته مخفیاتو کې دا خبره خودلې وي چې الته په دې طریقه پروت دی. نو یو وجه دا علما بیانې چې دې ترتیب باندې چې جوړ دی دا د لوح محفوظ موافقت او کم چې نازل شوه په درشتو کالو کې دا د حاجات موافق دی مقدم مؤخر نازل شوه. چا چې اعتراض کړی دی کاغه درشتمه سفاره کې دی مخکې نازل کړ. دویم قول دا دی چې راجح قول دی چې نه سورہ فاتحه د تمام کلام شریف د پاره اجمال دی او اجمال مقدمی په تفصیل باندې نو ځکه عثمان سے فاتحه په تمام تفصیل قران مقدمه دا چې اوس فاتحه اجمال د تمام کتاب له په څه طریقه باندې دوه طریقې د اجمال. یو طریقه د اجمال په 7 منازل کې ده. یو طریقه د اجمال په 7 منازل کې ده. قران کریم و منزله ده. صحابه کرامو به دا عادت چې په دغه منزل به تلاوتونه کول و منزله. ناوله طریقه دا چې په الحمدلله رب العالمین کې بیان د وحدانیت او بیان د ربوبیت اجمالا. الحمدلله رب العالمین کی بیان الوحدانیہ والربوبیت اجمالا اور د سورہ بقره داولنا تر سورہ مائده پورې تفصیل لاغید د وحدانیت اور د ربوبیت تفصیل. الرحمن الرحیم کی بیان د رحمت د اجمالا اور د سورہ مائده نه تر سورہ یونس پورې تفصیل لاغید. په مالک یوم الدین کې بیان د بعد الموت د اجمالا او د سورۃ یونس نه تر سورۃ بنی اسرائیل سورۃ اسراء پورې تفصیل لاغید. فإياك نعبد وإياك نستعين کی بیان العبادت والاستعانت د اجمالا او د سورۃ بنی اسرائیل نه تر سورۃ شعراء پورې تفصیل لاغید. اهدنا الصراط المستقیم کی بیان الہدایت دے اجمالا اور دا سورۃ شعراء تر سورۃ صافات پوری تفصیل لاغید. اور دارنگی فانعمت علیہم کی ذکر د خلق النعیم دے اجمالا تفصیل دا سورۃ صافات نا تر سورۃ قاف پوری شپږشتمه سپاره. فغیر المغضوب علیہم کی ذکر د غضب دے اجمالا د سورۃ قاف نه تر سورۃ والناس پورې تفصیل د غضب عذابونه. نیو طریقه د اجمال او د تفصیل هغه په 7 منازل کې. دویمه طریقه هغه دا چې کلام شریف یو سورۃ فاتحه په الحمد مصدره ده. دویم سورۃ انعام په الحمد مصدر ده. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. دریم سورۃ کهف فالحمد مصدر دی. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سلورم سورۃ سبا فالحمد مصدر دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض له الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. نو دویمه طریقه د اجمال دا چې په الحمدلله کې احوال خالقیت د اجمالا تفصیل دا غیر تر سورۃ انعام پوری. سورۃ انعام بیا مصدر شپ الحمدلله باندې
العالمین کې احوال تربیت د اجمالا او د سورۃ انعام نام تر سورۃ کهف پورې تفصیل لاغید او سورۃ کهف بیا مصدر ده پاسو الحمدللہ باندې نو په الرحمن الرحیم کې احوال د برکت د اجمالا تفصیل د سورۃ کهف نه تر سورۃ سبا پورې سورۃ سبا بیا مصدر شفا فاتحه الحمدللہ باندې مالک یوم الدین کې احوال د قیامت د اجمالا او د سورۃ سبا نه تر والناس پورې دا د قیامت حالات بیانې اوله حصہ کې د فاتحین تر انعام 15 سور دي په دویمه حصہ کې چې تربیت او وضاحت د انعام نه تر کهف پورې 12 سورتونه دي او د الرحمن الرحیم نه چې احوال د برکت دي اجمالا تفصیل د سورۃ کهف نه تر سبا پورې په دې کې 14 سورتونه دي په مالک یوم الدین کې احوال د قیامت د اجمالا تفصیل د سورۃ سبا نه تر والناس پورې په دې کې 81 سورتونه دي او بیا کنا بدو یا کنستعين کې لباب الفاتحه د فاتحه خلاصه ده بیا کنستعين کې لباب الفاتحه او پایدنا الصراط المستقیم کې دعا به طریق الاجتماع او په صراط الذین انعمت علیهم تفصیل د دعا ده دا احوال د خالقیت او تربیت والبرکت والقیامت د دې ټولو فاتحه تمام قران نه پر فاتحه اجمال او د فاتحه لپاره بیا بسم الله اجمال ده په دې طریقه بسم الله کې تقدیم دا جاری مجرور په ابتدا او مؤخر باندې او کل الحصر نو حصر د اولا راغله چې خالقیت دی انو ذکر د خالقیت پکې صریح دی او ذکر تربیت ضمنی دی او په الرحمن الرحیم کې ذکر د برکت صریح دی او ذکر د احوال القیامت ضمنی دی ذکر رحیم رحیم الاخرته ویل کېږي نو اخرت ته پکې اشاره او بیا دا تمام راغونډي فقط په با کې منحصر دي د کبال الاستعانت انو داسې بشي الاستعانت من الله في درجة الخالقية الاستعانت من الله في درجة البركة الاستعانت من الله في درجة المالكية الاستعانت من الله في درجة التربية نداغ اجمال دے دا سورہ فاتحہ دا اعظم سورنا دا فضیلت متعلق متعدد روایات راغلی حدیث مبارک کے مسند احمد ذکر کړی ابي هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دي ان ابي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ام القرآن ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته قرآن ام القرآن فاتحه شریفه ولستا محبوب ورتوای والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلا ذات میں قسم میں چراغ قدرت کے زمانہ فست داغ پیت کے زمانہ فست تورات انجیل زبور و فرقان کے مثل فاتحی موجود نہ دی نازل شوی دا سبع مسانی دا مسانی مکرر فی النزول دا شان مسانی دا مکرر پار رکاتینوں کی سبع آیات او قرآن عظیم دی تسمیات دی کل پیسم دا جزبان دی صحیح بخاری کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابی سعید ابن معلا توئی لو علمنک سورۃ هی اعظم السور فی القرآن یو سورت در قائم چه تمام سوروں کی بہترین سورت اغا الحمدللہ رب العالمین یہ سبع من المثانی والقرآن العظیم دا شافیہ دے وافیہ دے کافیہ دے و اساس دے و حمد دے دارنگ عبداللہ ابن عباس سے فرمائی
مونږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سناستو جبرائیل علیہ السلام هم راغلو دا برنه یو आवाज مونږ اوریدم رفع جبرائیل بصره الى السماء جبرائیل علیہ السلام اسمان ته نظر پورته کړ ویل هذا باب فتح من السماء دا اسمان نه دروازه کولو شو ما فتح قط چې کلم کولو شوی نه قال فنزل منه ملك یو فرشتہ نرالا فاتن نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تعالی ویل ابشر زهره قبول ک بنورین په دور رڼاګانو باندې او تیته هما چې درکړه شو دواړه تا لم یوتا نبی من قبلک یو پیغمبر ته مرنګستان ورکړی شوی نه فاتحه الكتاب خواتیم سوره البقره د سوره بقره اخیری آیتونه او فاتحه شریفه دا یو پیغمبر تم د دې انداز نه دی ورکړی شوی بل حدیث مبارک کې عبدالملک ابن عمر مرسلا روایت کې محبوب فرمایي فاتحه الكتاب شفاء لكل داء روایت د دارمی او بهقی الحمدلله شریفه د هر مرض د پاره شفاء ده اجازت پکې ضرور وي او یا توکل محض که توکل محض دې په برابر شنو ول په دا مریض باندې شفاء وي چې توکل دې نه د مولا توکل دې د پیر توکل دې نه مولیانو توکل ډېر کمزوري مولا مساله کړي وای چې بسم الله وای کنه او یقین دی ور باندې به درجه سړی تلار ور کوي یمي په یقین ساتل هغه بسم الله ویل او سن په غاړه مولا ولاړ ریسي په ور پورې وت مولا ته وې ستا ولاړې وی کشته نه راځي وی تا بروز په جمعات کې مسله ونه کړې چې بسم الله سړی تلار ور کوي ایسه په ور روان شي مولا سوچو چې زما مسله کې هډر کمال دی سو مقتدیانو ته وی چې پړی راوړی ایما پیرا سے جوخ جوخ وتړی تجربه خو زم کوم وي نو په پړو ځان وتړاو په ور روان شي نو دا ناشنا توکل په پړو ځان تړلو نو چپره دریاب چې په باندراله پړې وښلولو مولای پسې ویوړو نو مولا بچتا خون مولاو اخون مولا پسې به خلک نورم خندانای کوي وی وبو پسې واخستو خلکو ورته وی چې لاس راکا وې دې خو په ورکول عادت نو دیږي شیرانه غواړي چې خو یې خو در کم نه دیږي یو خيار په پويشه وې دا خدا راکړو بابا اولاد دی ورکړو بابا اولاد خو نه دی وې دا لاس می درواخلا هیڅ کله کوینیو راپورته شو بر اخون علم د علماء په تمه باندې خرابېږي حدیث مبارک مضمون د هر مرض شفاء ده اخون رضا بابا رحمت الله علیه په حالاتو کې دا واقعا مشهور ده چې هغه چرته وبو چاټي او هغه دم کړي واغې نه شات جوړ شي طالبانو چې دا خو آسان کار دی فاتحه شریفه په دول استمون بم پیلولو نو آی په ډېر ځان ستړي که خو سم نش نو سورته ما سورته د خپل د اخوان غواړي ان اخوان رضا بابا رحمت الله علیه اجازت ضرور دی اجازت تامه چورسیږي نو بیا پاره کې کته ناقص کمزور ہے میغه اجازه کمال وی اوس ګورا مونږ تاسو ټولو کلام شریف چې آیات دی او چا اصل واستل دي خو تاسو ټولو کې او ما پورې د سنر نشته چې ولولي عمر لاس کې ونیس پاړوګر یو فاسق فاجر سړی ډېر کمزور هیڅ شي هم نه اسی بل ماضی خو اجازه کامله ور سره یې غزموستانه تکړه دیم دا قران په لولي مار نسی لاس ته نشي ویغې نسی دا کمال د سړی نه دی دا د اجازه کمال دی چې دی کې یو کامل سړی تیر شوی دا آیت هغه پوښ کړی نو بس پاغه باندې نسی ارسه کلام شریف کې پراتري خو اجازهات غواړي کامل مرشد نه به اجازه غواړي که اجازه سره تاثیر بکې کې اجازه نه و به توکل پورې خبره ده که توکل محض په دې حدیث دی یقین راغی چې فی شفاء لكل داء دار مر شفاء ده نو بس به شفاء ده به عمل کوي خو چې توکل دې کمزوري به دا شي نه تاثیر نه کوي بل روایت کې راځي فی شفاء لكل داء الا الصام د مرګ نه سیوا د هر مر شفاء په فاتحه کې پرته ده هر مر شفاء حدیث مبارک کی راضی انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین فاتحہ شریف تمام قرآن بہترین سورت اور روایت کی راضی عبد
الله ابن عباس سے براوی دے فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن فاتحه شریفه د 2 ثلث القرآن د اجر سره برابر ده 2 ثلث ثلث درېمه سلشوي 2 ثلث شل یو فاتحه د شلو سفارو عمر ثواب لري چې 100 کیلو لیزانس سورۃ الفاتحه دارن دے سورۃ سبع المثانی سورۃ سبع المثانی مکرر په نزول کې مکرر په رکعتینو کې په قرات کې او آیتونو والا ده سورۃ حمد سورۃ حمد سورۃ صلات منذ بکیږي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سورة شفاء فيه شفاء لكل داء إلا الصام سورة الرقية ده دم والا سورة دي روایت ده بخاری کې ابي سعید خدری رضی الله عنه راوی دي سخلق لال الخلق نشفا او غختاشپه ورنکړه هغه کې لدیغ پیدا شه دې ته وی چې مونږ ته د دم کوي تاسو کې راقشتا دیوی چې هغه پورې بيدم نه کو تر سوچ مونږ ته تجعلوا لي جعلا تنخوا مقرر نه کوي سلور دش غډان یا دیش غډان اور باندې واخست پدم باندې پیسې خستل اتفاقا روا دي دارنګه سورۃ اساس القرآن بنیاد د قرآن د اجمال دارنګه سورۃ وافیہ سورۃ کافیہ سورۃ کنز سورۃ سؤال دعا ورکی سورۃ الدعاء سورۃ الشکر سورۃ المسائل سورۃ ام الحکم دا حکمتونو اصل یو نوم بلم دی چې هغه ته ام الکتاب ویل شي سورۃ ام الکتاب سورۃ ام القرآن ام القرآن اتفاقا ویل ورته جایز دی او هر چې ام الکتاب دې په دې کې اختلاف جمهور وایي چې ام الکتاب متویل شي بعض علما لکه حسن بصری رحمت الله علیه ابن سیرین او د صحابه کرامو انس رضی الله تعالی عنہ دی وایي چې ام الکتاب